أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما قدرمندو مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو ادب لرونکو ماشومانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما عزتمندو مسلمانانو زه نن به تاسو ته د دې کور باره کې معلومات درکوم چې هغه د یو عجیبه شانته کور دی چې هغې نه بعد د مرګ نه پس ټول انسانان جمع کېږي. عزتمندو مسلمانانو هغه کې به هغه کور کې لړمان هم دی، ماران هم دی، چنجان هم دی، غذاب هم دی، د قبر هم دی، دا دې ته قبر هم ویلی شي، دې ته د لړمانو کور هم ویلی شي، او دې ته چې چا ښه عمل په دې دنیا باندې کړی وي هغې ته به د جنتونو باغچې کور هم ویلی شي، او چا چې د الله تعالی د نافرماني کړې وي هغې ته به د جهنم کور هم ویلی شي. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو نن سبا ته خیال وکړئ چا ته هم د مرګ خیال نه راځي او د قبر خیال خو کښېنوی امر دی. زما عزتمندو مسلمانانو قبر یو عجیبه څیز دی. انبیاء کرام ویلي دي چې دا د ارامګاه ځای هم دی، د دې د ارامګاه او حشر باندې موږ له پکار دي چې په دې دنیا کې سنازه عمل وکړو چې خپل کور اصلي کور یا د قبر ځای نه ښایسته کړو. روایتونو کې راځي چې قبر عذاب دا دومره سخت دی چې یو مال په هغې کې یو کس درکړي نو یوې برابر به شروع کړي. بس دومره د افسوس خبره ده، دا د افسوس خبره ده. ولې زموږ مسلمان په قبر کې ماحول کېږي دې ته پکار دی چې تعلیم وکړي د قرآن مجید علم وکړي او په دې باندې عمل وکړي او ګزارونه وکړي الله تعالی او د الله عبادت وکړي. زما عزتمندو مسلمانانو لږ سبا ته خیال وکړئ معمولي شان یو څه راواغله او هغې ته خپل سي جلګوټه هم نشي ویلی. ولې دا اور دی، اور نه خلک یېرېږي. ولې د جهنم اور د دې نه الله د 100 درجې لوړ دی. روایتونو کې راځي چې د سپینې عمر سروۍ د جهنم نه راوځي او دې دنیا ته راشي د انسان دماغ نه ورکوي، دماغ خوب کې نه پرېږدي. عزتمندو موږ او تاسو سره پکار دي چې ښه عملونه وکړو، خوب ته ښه عملونه کوو. انشاءالله موږ له پکار دي چې ښه عملونه وکړو، د الله تعالی اطاعت وکړو، اجرونه وکړو او تاسو باندې لوړ عبادتونه وکړو. موږ دعاګانې کوو، په دې کې دعاګانې د نفس انځورو دعا، د اودس کولو دعا، د الله خدمت کتلو دعا، د بخښلو دعا او داسې نورې دعاګانې به زده کوو انشاءالله.